ګرانو کتونکو د پروګرام افسوس سره ستاسو خور او مهان تاسو ته مخاطب ده. څه وخت مخکې د سوات په ګلورینه سیمه رشه ګټه کې د فضل کریم کور هغه وخت وران شو. کله د بېنظیرې پیسې راواخیستې خپل کور ته روان شو. په لار کې چا ظالمانو په چړو سورې کو چې د هغې د لاسه د فضل کریم ښځه کونډه شپږ بچي یتیمان شو. د فضل کریم شپږ لوریانې دي چې دوه واده شوي دي، څلور په کور د بې اسرې ژوند تېروي. نن د دغه بې اسرې کور ته راغلي. راځه چې دې سره یو څو خبرې وکړو. زما خاوند سهار نه کار له تللی و، د بېنظیرې پیسو لای راواخیستې. هلته کې ظالم تجیب ووهو، هغه بیا هلته کې دې پسې منډه وواله، هغه په چاړو ووهو. بیا یې هغه ماښام چې کور ته راوړو نو هغه مړ شو. زما دا شپږ تنه جنګۍ دي، دوی دقسې ناستې، نن غرمې دوی ته مونږ ګولی نو. کلي محلي خلک چې څوک څه راوړي څوک څه راوړي په هغې څه کېږي. وړو ډاکټر دی، د وړو دغه دي پیسې دي، هغه په دې نه پوره کېږي. دا عاصم خان دی، هغه راله 50,000 روپۍ میاشت راکوي، په هغې خپله ګزاره کومه. هغې باندې ډوډۍ وړو نه صرف تش وړه چې چیني دغه پې کوم هغه پې کېږي. شپږ تنه واړه دي، شپږ تنه جنکۍ دي، زامن مې نشته. هغه دا 19 میاشتې وشوې، د هغې نه 3 میاشتې پس دا جنۍ شوې ده. پولیس دغه تش تلو راتلو تش راتلو په هغه ټایم کې چې ستا نه موږ ډېر خفه یو، زموږ له ډېر درد کوي، زموږ له ډېر دغه کوي. بیا هغې نه وي چې موږ به تاریخ کوو دغه کوو، نو اوس هغه تاریخ هم هېڅ هم نه کېږي. کله وایي چې موږ له پیسې راکوي، کله څه وایي کله څه وایي. هغه هلک په جیل کې هغه په خپله خپل دغه ورکړی دی. هغه وایي چې ما د ده نه جیب ووهو، ده به هسې هغه چاړی دغه سره پل سره غورځولې وه، هغه هم په خپله رااخیستې ده. وایي چې خپلې جامې مې بیا ویوړې په سیند کې مې وغورځولې، هغه زیم ښولی دی، په خپله هر څه یې کړي دي. نو زمونږ وس نه کېږي، مونږ څه وکړو د هغه سره. خپلو بچو د ډوډۍ د دې چارمې نه کېږي. هېڅ هم نه وایي، دغه سهار نه مې بوځې ماسپښینه پورې مې کښېنه، یا کله وایي ما ته وایي دا وایي تا ته به څه ټایم میلاو شوی و، تا ته وایي دا څنګه وجل شوی، هسې اخوا دېخوا خبرې وکړې ماسپښین ترې را روان شو راځو. نه وایي دلته نه دي راغلي، او تاڼۍ ته به راځي زه یې نه پېژنم، دلته نه دي راغلي. وایي چې په ګڼه کې چې هلک تره 2 ورځې راغلی و، خو موږ دې خلکو نه دی پېژندلی، موږ ناشنا خلک دی، موږ یې نه پېژنو. بس ویم زه دقه یم چې زما دې بچو له څه کوي، چې دوی له بې ذریعې څخه کومه، دوی له څه خرچه مرچه څه پې کومه نو. تعلیم خو دې سرکاري سکول ته مې کېنولې، دا 2 ځي، دا یوه په 4م کې شوه، دا یوه په 2م کې شوه. دغه سکول وایي ځانه به سبق په وایو، نو هغه هم په پیسو دی، نو په کامپیانې غواړي، پنسل پینونه هر څه غواړي، جامه پیزار غواړي. دغه 5,000 روپۍ هغه عاصم خان ناکوي، په هغې خپله ګزاره کوم. د بجلی بیل کله دا 2 میاشتې مې رالیلې ور داخل کړو، لومبۍ مې ځان له داخلوم. حکومت نه مې دا دغه نه چې زما دا بچي یتیمان کړي دي، دا دغه یې کړي، دا سړی دی پانسۍ تختې ته وخېږئ، او زما د بچو دغه دې وکړي، د دوی د تعلیم د دوی د خرچې د هر څه دغه دې وکړي. دا زما تندار د کونډه شوې ده، او زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ ته د انصاف میلاو کړی شي. زما پلار چې ژوندی موږ له به یې هر څه راوړل، جامه پیزار به یې راوړل، اوس چې موږ د چا سیالی نه یو. پلان نشته، څوک تپوس نه کوي. زمونږ خور د حکومت نه دا مطالبه کړې ده چې زمونږ دښمن مې زر تر زر پانسې کړی شي، موږ ته انصاف راکړی شي. روما خان، پاڅون نیوز، رشه ګټه، ګوره سوات.